اعظم په نامه د هغې لایزال شهنشاه د چا په یو کون کې چې د کل کائنات د کېدو اختیار دی. ملګرو نن زموږ دغه صحافیانو د یو داسې ځای انتخاب وکړو چې هغه د ضلع چارسدې د ټولو نه زیات با اثره بلډینګ دی. هغوی په هغه ورځ باندې هسپتال کې د داسې مظاهره کړې وه چې د هغې نه هېڅ قسم داسې پلوشن راته، نو په هغه ورځ هم هغوی کړې وه او نن هم دلته راغلي دي. خو زما صرف دوه خبرې به کوم او هغه دوه خبرې ده چې یو خو په دې صوبه کې چې کوم حکومت دی هغوی د صحت په هکله باندې ډېره غټه خبره کوي چې صحت له موږ ډېر سهولیات ورکړي دي، عوامو له ډېر سهولیات ورکړي. بیا کله چې صحافیان ورغلل هلته پاڅېدل، هلته یې خبره وکړه، نو د هغوی زور یې دا ورکړ چې هغه صحافیانو باندې اف آی آر وشوې، په هغې صحافیانو باندې دا څیزونه وشو. زما دغه ملګرو نه دا درخواست دی چې کله یو ایم ایس یا سرکاري افسر هغه باندې اف آی آر وشي، د هغه کیس په عدالت کې وي، نو بیا پکار دا ده چې هغه پورې د هغې عهدې نه ختم کی تر هغې پورې چې د عدالت نه د هغې فیصله نی راغلي. تاسو به وینئ ملګرو چې کله هم چوک ته راوځي نو بیا د هسپتال دغه عمله ځان سره راوباسي، مریضان چې کوم دي هغه هم داسې پرېږدي او دې ډاکټر هغه که دغه له ځي تاریخ له ځي او که هغه چوک ته راځي دغه ټوټل عمله راځي، نو دا په دغه کیس باندې اثرانداز کېدل دي. زموږ دا مطالبه ده د صوبایي حکومت نه، او بیا دلته چې زموږ کوم وزیر قانون دی د هغه نه هم دا مطالبه ده تر څو پورې چې د دې فیصله نه شوي تر هغې پورې دی دا ایم ایس بلکل د عهدې نه برطرف شي، ځکه چې سسپینډ او که فرض کا زموږ دا مطالبې ونه منل شوې نو نن د ډي صاحب د دفتر مخې ته سبا کیدی شي چې موږ د وزیر اعلی د دفتر مخې ته د اسمبلۍ د دفتر مخې ته کینو. دغه ځای ته دغه حالات مه بوځئ. د اوس نه تاسو ته موږ وایو چې مهرباني وکړئ څو پورې چې کیس په عدالت کې دی د ملزم په سرکاري عهده باندې برقرار ساتل دا نه آیین مني، نه قانون مني، نه پښتو مني، نه انسانیت مني. اول خو دله پخپله پکار دي چې د دې عهدې نه یو طرف ته شي، او که فرض که نه کېږي بیا د دغه صوبایي حکومت د دغه عهدې نه ختم کړي. او د چارسدې د خلکو دغه مطالبه ده چې بلکل موږ دغه ایم ایس چې دا بدتمیزه دی دغه هسپتال کې هر چا سره د رویه چې کومه ده هغه ډېره زیاته خرابه ده، دغه په چارسده کې کم از کم موږ نشو برداشت کولی. ډېره مننه. دلته د احتجاج شروع دی، دا د شبقدر دا د چارسدې نه، دا د ټولې ضلعې د صحافیانو یوازې یو احتجاج دی. د شبقدر ټول صحافیان د محمدزی یونین اف جرنلسټ او د نورو ملګرو سره شانه به شانه ولاړ دي. انشاءالله تر څو پورې چې تر دوی احتجاج جاري د شبقدر صحافیان به ټول همدلته ناست دي، د دې ځای نه به نه ځي. دا نن چې کوم احتجاج شروع دی دا یوازې صحافیانو احتجاج نه دی، دا د ضلع چارسدې د 22 لکو عوامو یو اواز دی. کم صحافیان چې راپاڅېدي الف خان شیرپو د هغه ملګري فیض محمد خان دي، دوی د عوامو لپاره راپاڅېدلي دي. نن چې کوم دلته کې زمونږ ایم ایس صاحب ځان یزید جوړ کړی دی، د یزیدیت ختمولو لپاره د خلک راغونډ شوي، د صحافیان راغونډ شوي دي. انشاءالله موږ به د محمدزی یونین اف جرنلسټ سره د چارسدې ټولو عوامو سره انشاءالله شانه به شانه ولاړو. هر قسم قربانۍ ته که خوا جیل ته تګي که هغه نوره قرباني، هېڅ قسم د ایم ایس صاحب د محکمه صحت د سینیر وزیر صحت چې کوم د آشیرباد ورته حاصل دی د چا پروا نه راځي. انشاءالله موږ به ټول دوی سره شانه به شانه ولاړو. ډېره مهرباني.